لار به دې څه کار لار مم دغه د بوټانو په کار باندې مصروف و نو باید خانداني کباړي و شعر چپه کوه و داسې کالچک دا دې بیا امریکا را په بل مخ دا مې امریکا بیا پر دا په بل مخ کړه ډېر بهترینه والا مالونه دي واجب دل دغه رقم دا بل لاټ پروت دی دا لاټونه هم پراته دي مختلف ټوله دا فوټبال د هلکان چې خپو کوي دا هغه مال دا د فوټبال مال دا فوټبال والا دی و د دې قیمت په کم از کم چې اوس په دغه کې وګورې په ګوګل په دې کې وګورې په 2 لاک په 3 لاک روپۍ دې قیمت دا بوټو دا بوټونه و دلته بیا موږ رکو په 2500 په 3000 په 2000 روپۍ مطلب مال پر لږ فرق راځي کنه چې دا هم راځي اوس نو دا یو حساب زه کوم کنه دا موږ په 1100 روپۍ کیلو ورکوو کم از کم په کیلو خرڅوي و دا په کیلو خرڅو امریکایي مال دې کوم دا چې زنجیرونه خزانه مزانه راځي په مالدار اصلي شی به دې کې راوځي اصلي شی به دې کې دا چینونه ورته کولاوږي به دې کې بس کله پیسې پرتی کله یو شی پروجي کله بل ما خپل دې کې یو څه پیسې راوېسته 1,40,000 روپۍ سپه به زنانه پرسو دا هم په کیلو حساب ورکو و دا په کیلو ته شیرخان کور ته پرس مر سړی کنه ولا وړم وړه و خشه هوته ته وړي په ځواني کې ما ډیر وړل دا شان موټین بیگ وای دا غرونو ته خلک خيږي راخيږي و نو ډیر غر له ضروري سامان به پکې وړي ضروري سامان د شلودو چيله پکې راځي کنه چيله ورچه 400 ورچه دا ډیر غټ بیگونه دي و دا بهترینه بیگونه یو دا چې دي اوس دا په بار کې کم از کم د هر بیگ چې دي 40-50 هزار روپۍ قیمت لري خو دلته موږ د کیلو په حساب ورکو دا د کیلو په حساب پاتل 100 په 100 روپۍ کیلو ورکو بهترین مال ډیر خوشي دا د جنکو مال دا د جنکو مال دی و دا د جنکو مال دی و په 550 روپۍ مطلب موږ پیس ورکو خو ارزانه دي و په 550 روپۍ کاتلر ټیټي دا چې په خپو کې د دې تلر ډبل دی بیا لګ دنګ ښکای دې د پاره چې ته نشو کوو اوس دا راته دې کې خلک وایي چې سرم رهيري مېري جواب ولا وځي ستا پکې سروتي دي ولا پراته دي دا وسم په داخل کې پراته دي یو درې دانه ما خیال ګوتی دي او یو دانه دغه شی دی یو دا دی نه سید سرو دي د سرو دي خو ما در دا وسه پر چاته نه د ښکار کړی صفه خبرې دغه نه خو د چین مال چې دا به بالکل نوې سٹاک راغلی دی دا ورکو مثلا په 350 روپۍ دا موږ جوړه ورکو و دا په 350 باندې کې لیډیز او مردانه دواړه مکس دي کنه خو ښه مال دی بد مال نه دی کم از کم صفه دروغ چې نو وایم نه دی 8000 لک روپۍ کالداري جوړیږي دا بوټ هلته جوړ پاکستان دومره پیسې جوړیږي خو دلته بیا موږ مطلب لنډه د بیا استعمال سي په 2600 روپۍ جوړه ورکو په 3000 دانې پیسې د دانې پیسې ورکو نو دې کې د دې خوبي تا ویلا هغه خوبي خماته تو ول چې دا زه ود نه کوم څه ګوره باندې کوم دا چې د خوبي په دې باندې چې ما ټول د پښو سه ونی سه بیا د سره پوري دا ټول دماغ چې دا د بوټ سره د پښې سره تعلق لري سره تعلق ساتي هو نو پښه چې سم وساته مازغه به دي سړ امریکایان خپل خوشاله ساتي ښه خوشاله وساته قسم د ټول جسم به دي خوشاله و ټول جسم به دي نه دردونه به دي نه پښې به دي برابرې عمر تقاضا سره بستا اوس زمونږ خپې هم ډېرې غټې دي واړه ماشومان یې دومره خپې و دا په دې چپړو کې کې ګرځي ځان ته بل یو رولیکس غړي پکې راوېستله په 4 لک روپۍ مخارڅ په 4 لک پیسې دې سکړي پیسې مې په جیب کې واچو چې څه مې مال غنیمت دي دا خو مسافر حق کاند مې کسه کېدل نه زه دلته دا کې راکاند مو ما چې څوک راشي چې بس دا دم پر واچوم بیا غ سودا کوي چې واپس نه ځي ولاړ عمر به دي څومره عمر تقریبا 65 سال اوس د دې ځنه به خیر امریکا چوته او یوازې بځي بیا پروش کالم راغلی و دا چشمې د لګولې شنه د چینا پځې د امریکای پځې چین درنګي شیرخان د پیرانو دشمن ته د کباړ دشمن او سیستم دی چې دا خو بګرا ته ډول ښکاری دا ډول راوړی دی دا به د پیرانو تور کوونو صحیح د مداریانو شی دی ډېر ښه شان دي نابلده شان دا نابلده شان دي ازمر پر رقم باندې و نابلده دي چې سرو وروته کنه خزانه مده ولا راوځي د سپینو دا راوځي خو موږ خپل نه پوهیږو سپینو زرو دا کې راوځي نه بلی وسی وړي و په دې تاسو هم سیزنی زموږ هم دا سیزن دي خو اوس موږ بیا دا وخت بیا ناسو چاړې مې تېرې کړي نو اوس تیری دي که اوس تیرې کوي اوس لګیاي مثال هم د قصابانو دی 800 روپۍ په 400 روپۍ بهترینه اصلي مسله دا ده یو خبره دا بل شته چې موږ پر لاټ نور کو موږ د 50 جوړونه شروعات کړې دي چې کم از کم څوک 50000 روپۍ ولري په لاک روپۍ ولري د دې د بهترینه کار کولای شي په 50000 روپۍ ته سړی د امریکای کباړي کې کوم او په فضل د الله سره ښه کار وکړي کار تو وایا
دا ټول مال د کوم ځای دی؟ یاره دا زیات مال چې دی دا د امریکې دی. په 100% کې 80% چې دی امریکن مال دی. یو خبره یاد ساتي، ښه دا خانان ګورې ټول دا کباړلي. خانان په فضل د الله سره ټوله کباړالي. دا مې امریکا راواړوله ټوټل. منې که نه امریکا لا چا نه ده په بل مخ کې. د زنانو مال دی او دغه هم د زنانو مال دی که نه. دې کې دا پاکستاني ګرځېدی شي دی خو یو نیم فوټ پونده ده. ولا ګرځېدی سي او ډېر ښه په شوق زه خپله په سوچ کې یم، خو چې کله یې په پښه ډېر ښه خوند کوي. په بنارس کې درته نن امریکا خیمه، امریکا درته څنګه خیمه راځئ زمونږ سره اوسئ. دا جاپان شوز دی، دلته خالص امریکا په کراچۍ کې پرته ده، راوړې چا ده. السلام علیکم. السلام علیکم. بخیر څنګه بچا؟ خدای دې راوله بخیر راسي. خانه څنګه؟ خوشاله سو دا راته ووایه دا اوس یو سوال به زه په تاول وکم نه دی چې تا راخیستې په پیرانو پسې دا او دلته نن په مټ پسې راغلی په دې کې. اصل کې ما سوچ کولو زه د پیرانو دشمن، ته د کباړ دشمن. په دې وجه زه دا راته ووایه دا ټول مال د کوم ځای دی؟ یاره دا زیات مال چې دی دا د امریکې دی. په 100% کې 80% چې دی امریکن مال دی. و امریکن مال دی. امریکن مال ځکه دی چې دا بهترینه کوالټي ده، کوالټي هم ښه کوالټي ده او جوړ هم ښه جوړي، چلیږي هم ډېر ښه. ته خو دا ټول بنارس ته ډک کړی. ولا ډکړی مې دی خو دغه خلک رازیات سوي دی لکه ما څه درته ویل خلک یو مخ رازیات سوي ده. د ماشومان هم شته، ته راشه دا راواله مشاله راسه. دا هم امریکا ده؟ دا هم امریکا ده. داسې راچپه که زه داسې راچپه که ټیک دا مې امریکا راواړوله ټوټل. منې که نه امریکا لا چا نه ده په بل مخ کې. خو دا چې دی دا ټول بیا نوي صفا سوتره مال دی، دا د ماشومانو دی. په ریټ باندې مناسب دی. د هر سړي کار ته مطلب چې زړه کېږي کار کولی یم. ورپسې هم امریکا ده؟ دا ورپسې هم امریکا ده که نه. دا بیا هم مطلب ټوټل دا بیا نن سبا د پیشن باندې چلیږي دغه شی دی. ډېر یو بهترین اعلی مالونه دي. نو دلته ځي راځي دا پکې د زنانو مال دی. دغه چې دی دا بیا د زنانو مال دی او دغه هم د زنانو مال دی که نه. دې کې دا پاکستاني ګرځېدی شي دی خو یو نیم فوټ پونده ده. ولا ګرځېدی سي او ډېر ښه په شوق زه خپله په سوچ کې یم، خو چې کله یې په پښه ډېر ښه خوند کوي. والله ښه نظر برابر دی نه ښه خوند ورسره کوي. نو اوس څه وکړو چې دا شیشه جوړ کړي دي نه دی خو چې ښه شی جوړ کړی دی. دا کم خلک وړي؟ دا زیاتره خلک چې دی مطلب اسلام آباد، لاهور، پېښور داسې ماډرن ایریا کې دا شی ډېر زیات چلیږي. یو خبره یاد ساتي، ښه دا خانان ګورې ټول دا کباړلي. خانان په فضل د الله سره ټوله کباړالي. موږ تیخي بیا هم دکان کې نه وی شي. بالکل 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 دغه ده. دا د عمله ناسته ده. خیر اوسې دغه چې دی دا عمله ده د دې ناستې. څنګه جوړه برابر په خیر تکړه. دا د پکې دمونو ته کېنولې ده. دا پیر میر نیولې دی که څنګه د لنډۍ پیر دی نیولې دی. دې په فلم شیرخان نیولې دی. نور خیرات دی په خیر الحمدلله. بوټان دمې که څه کېدل؟ نه زه دلته دا ګراکان دمه ومه چې څوک راشي چې بس دا دم پر واچوم بیا هغه سودا کوي چې واپس نه ځي ولاړه. شیرخان دا راته ووایي د څومره وخت نه د کباړ کار کوي؟ یاره د ډېر وړکتوب نه د پلار سره ورسره راولم. پلار به دې څه کار؟ پلار مې هم دغه د بوټانو په کار باندې مصروف و. نو باید خانداني کباړي. خانداني کباړي اوس دغه د بوټانو کار کوي. دا ته راشه دا د څوم نمبر زوی دی؟ دا مې درېیم نمبر زوی دی. دلته خپله د کوره پکې څومره کسان؟ د کوره تقریبا 8 نفره کې لګیا. مزدوران در سره څو دي؟ مزدوران هم یاره کم از کم ډېر یو 15 به یو اخوا ته مصروف دي. پلار دې ژوندی دی؟ ژوندی دی الحمدلله. ځوان دی تکړه دی. تکړه مې واده ورته بلو که مزدوران نه بخلو؟ ولا پسې ګرځي هغه ورځ د چا نه پوښتنه کړې ول د ګورې یو دانه مانه راګورې. نو دغه شان دی اوس دا مال ته وښکاره دا مال ته وښکاره که ډېر بهترینه مال دی. راس دا کاټن ته ورته راچپه که ضیاءالدینه شی راچپه کوه. داسې کالچک دا دې بیا امریکا را په بل مخ کړه. دا مې امریکا بیا پر دا په بل مخ کړه. ډېر بهترین او اعلی مالونه دي واجب دل. دغه رقم دا بل لاټ پروت دی. دا لاټونه هم پراته دي، مختلف لاټونه پراته دي. بهترین دا په څه حساب ځي ښکته؟ ښکته یاره خلکو ته دا مالونه چې موږ ورکوو مطلب په 2200 په 2300 په 2600 دا رقم جوړي دي. بیا نارمل مالونه هم شته چې هغه په 800 روپۍ په 400 روپۍ. بهترینه اصلي مسله دا ده، یوه خبره دا بله ښه ده چې موږ پوره لاټ نه ورکوو. موږ د 50 جوړو نه شروعات کړی
کړی دی چې کم از کم څوک 50,000 روپۍ ولري په لاک روپۍ ولري د دې د بهترینه کار کولی کار کولی شي. په 50,000 روپۍ ته سړی د امریکې کباړي کې کباړي کوم او په فضل د الله سره ښه کار به کوي کاروباري کوم دغه حاجي صاحب دی ګوره څه سلو دا زما ورور دا حاجي صاحب دی دغه هم دی دا د مردانه څخه پروش کال غلی و مردان کې خرڅه حاجي صاحب دغه ځوان چې دا کاکا څنګه یې ته د کوم ځای نه راغلی او یوازې راغلی بس کې سفر کړی کیمرامین استانه تکړه دی ګورې عمر به دې څومره عمر تقریبا 65 سال اوس د دې ځای نه به د خیر امریکا چوتې او یوازې به ځې بیا پروش کالم راغلی و دا چشمې دې لګولې چې نه د چین په ځای د امریکې په ځای چین درنه کی شیرخان ذموار شیرخان ذموار د تیر کالم راغلی اوس مې ورته وویل مال حاجي صاحب پروش کال څنګه ساعت په تیر شو ما ته وویل چې ساعت مې نه تیر شوی نو زه څنګه دلته راځم کال په کال راځي یار ما دغه ورته ویل مال ولې دونه وزنډېدلی څه خبره سیزن یخ را روان دی نو خلک یخني ته مال راخلي وو تاسو هم سیزني زموږ هم دا سیزن دی خو اوس موږ بیا دا وخت بیا ناستو چاړې مې تېرې کړي نو اوس تیری دی که اوس یې تیره کوئ اوس لګیا یو مثال هم د قصابانو دی نو دا معلوم پراته دي دا رقم مثال دا بچو دا هم ستا په شانتې دی زه خو نو ورور یم ورور یې خامخا ورور به خامخا لږ شانتې را شانتې سوی خو بیا زه لږ سپین یم دی تور دی دا چا ته دا چا مور ته تللی دا پلار ته تللی دی مور ته تللی زه مور ته تللی یو شی دی دغه دی همیشه دی زه خپله ویډیو کوم که نه بیا زه خلکو ته وایم چې دی وایي دا ایډیټینګ دا شی پر وکړه چې لږ سپین سي مال بیا مې خلک نه پېژني دلته ګراکان راسي هغه وایي سپین ځوان چیرې دی زه یم تور وایي زه یم تور وایي سپین ځوان چیرې دی نو زه کوشش کوم چې ما هم دلته که چیرې به دا کیمره کې راکړي سي مهرباني په خپل رنګ کې مې راولئ دا خو چې دی دا بیا ارشد باید دی واجب بدل دا بیا په اعلی درجه د لیز زموږ سره دی او ښه تکړه هلک دی په حقیقت کې درته وایم د مونو له ساتلی که نه یاره دغه خبره ده امیر صاحب څنګه یې خیر خیر تاسو خیر برابر یې ټول په دې یو ځای کې کار کوئ او زما د سره اته کاله وشو دا زما استاد دی او الحمدلله موږ ډېر څه د ده نه زده کړو د ډېرو خلکو له پیدې ورکړې ما د څه زده کړه ډیر کاروبار لکه چې وای استاد چې مور پلار سړی دنیا ته راولي او استاد سړی اسمان ته رسي کنه حقیقت ته چې موږ ډیر څه د نه زده کړو ډیر غریب خلک داسې دي چې نه آنلاین باندې د خلک په کاروبار ولګاو و چې الګ زما خپل بیا ما دنه کار په خپل ګودام مې وغه مې پرې خپل ته آنلاین کار تر لپ دغه نه زیات دلته زیاته پیدا دا خپل زوی دی د آنلاین ویډیوګانې ورکې د اډر راشن دی د آنلاین ولته دا ورکه د روستو کې هغه مال موږ راکې موږ پاک کې راکانو خرڅ د غریبانو آنلاین کباړ خرڅې زه آنلاین ډیجیټل دا د مشر زوی دا مې مشر زوی دی یونس و محمد یونس ودونه دې څو کړي یو دانه مې کړ دی ورته خیال مې دی چې یو دانه بل وکمه نه دی خو داسې یو نه توبهګار دی بل نشي کولی دا څه خبرې دي خولې به وزیر شي دا خبره پکې را نه ولې که چا ویل کور ته د غم جوړی ګوره کور کې کمزوری دی که تکړه دی کمزوری دی خبره بیا دا دواړه بیا هغه تاسو سانډوګان ورته موږ باجاګان ورته دا دواړه بیا سره سانډوګان هم دي ورونه هم دي یو کمپنی هونډا سیل کلی دیوه کمپنی د دوکه دغه چې دی دا بیا دا مال چې دی دا بیا لیډیز ټیک ټاکر دی که نه نن سبا دغه جنکۍ چې دی مثال دغه موټر سول والا ډېر خوښوي دا د جنکو مال دی دا د جنکو مال دی و په 550 روپۍ مطلب موږ پیس ورکوو خو ارزانه دي و په 550 روپۍ هلته دکانداران نه خبر چې په څو یې خرڅوي ماشاءالله شیخ ورزان دی وړي ته نو چې په کات لږ ټیټي دا چې په خپو کې د دې تل لږ ډبل دی بیا لږ دنګ ښکاري دې دپاره چې ته نشو کولی اوس دا د بوټه دا ورپسې چې دا امریکا ده دا امریکا ټول امریکا ده تقریبا 100% کې 80% چې زما سره امریکا ده دا امریکا ده دغه اوس دا پې کېږي که نه دا اوس روان دي چې چیرې به اډر دی روان دی وکې دا عمله ده او دغه چې دی دا بیا د ګراکان دي چې د کم ځای نه راغلي دی کون سا جگہ ته دوست آپ کا جوراباد سرگودے سے دا مال دی پې کېږي نه دی دغه چې دی دغه زمانه پاکستان کې زیات مال چېرته ځي ستاسو زیات مال چې دی په حقیقت کې پنجاب او پښتونخوا ته ځي
دغه چې دی زما کار چې دی ټوله په اونلاین دی زیاتره په سوات کې د سواتو د پېښورو د مردان سره زما بیخي ډېر کار روان دی هغه ته زه په اونلاین کار وکړم په ما باندې څه اثر د افغانانو نه دی راغلی نور مارکیټ کې راغلی دی مارکیټ کې راغلی دی خو زه الحمدلله ښه یم سره څه تاسو خو د کوره 50 ناستې تاسو نه به ګاډ څوک دمونه ته ناست دي څوک افغانانو کار اکثره اوس باجوړیانو نیول دي هغه علاقه کې چې کوم افغانیان وو هلته اوس باجوړ والا خلک راغلي هغه دکانداري کوي ویې نیوله تاریا ګرده وخوړئ د پیرانو له خو هم نه دی اخیستې دا پکې خانه دا راته ووایه دا مال چې کله د امریکې نه راوړې دا په څه طریقه راځي یاره پاکټ کې دا خو په دا جازونه غټ غټ جازونه چې دی په دې کې دا مال چې دی دا راځي که نه بیا دلته په پورټ باندې کوزیږي کراچي ته راځي په کراچي کې بیا په غټو غټو کنټینرونو کې دا راځي 40 فوټه کنټینر روغ کنټینر راغواړي روغ کنټینر چې دی هغه دلته په فضل د الله سره راځي نو هغه بیا موږ دلته راوړو کولاوو یې په هغه کې لیډیز هر څه بیا په هغه کې میکس شي بل راته وایي دی کې خلک وایي چې سره مرې هیرې میرې جواب ولا وځي ستا پکې سره وتي دي ولا پراته دي دا اوس هم په داخل کې پراته دي یو درې دانې ما خیال ګوتې دي او یو دانه دغه شی دی یو دا دی نه د سرو دي د سرو دي خو ما در دا اوسه پورې چاته نه دي ښکاره کړي چې صفا خبرې دغه موږ خپل واړه په خبر یو ما چاته نه ښکاره کړي خو نور ډېر شان بیا ماته نه دي راوتلي پرون دلته یو هلک ما خپله یوه رولیکس ګړۍ پکې راوایستله په 4 لک روپۍ مې خرڅه په 4 لک پیسې دې څه کړې پیسې مې په جیب کې واچولې څه مې کړې مال غنیمت دي دا خو د مسافرو حق دی شی دې بې تولې دی باچا دا چې دی دا بیا د واش ځای دی دلته موږ انزل کوو دا چې راشي دا واش کېږي دا واش کېږي دا پوره واش کېږي دلې پوره یو سیټینګ دی که نه دلته دغه هلکان لګیا دي په دا کار باندې سره اخته دي که نه دا بیا دلته واش کوو بیا برابرو ځینې کې لږ لږ کار یې که نه هغه بیا سیټ کوو برابروو مرمت پکې کوو مرمت ځینې کې لږ لږ کار هغه بیا دغه ځوانان ورته ناست یو دا ورور دی یو دغه ورور دی دا بیا ورته ناست بیا دا سره برابروي پوره دلته دغه هلکان اخته دي دا دی دا چې دی دا بیا وچوو که نه دلته ول غسل ورکوئ دغه ځای کې چې غسل دی ورکړي بس بیا شی برابر شي که نه چې دغه ځای راشي دا شی ډېر خیرن یې خیرن یې دا نه ده چې اوس دی وایي امریکا دونه پاکه ده خیرن شی دلته چې پاک شي خپله داسې په ژوندۍ بڼه مال وویني بیا به وایي چې دا زموږ هم ډېر خیرن دي پاکستان به بیا هېر کړي چې دا کم خیرن کې پراته دي دلته دا پاکوو دا پرده دلته لګیا دي پاکوي پاکوي په فضل د الله سره دا یو کار شته صفا مال ورکوو کوم ته پاک مال ورکوو واړېدله دې کې صرف دومره دی چې لکه دانه دانه نه ورکوئ دا یو کار چې دی مهرباني وکړي ورته ټلیفونونو میسجونه مه راکوئ ډېر تر تنګ دی به انټرنیشنل کباړیان یې به رنګ کوي هغه به یې رنګ کوي که انټرنیشنل کاروباري چې دی هغه به چې زه کباړي یم دا کاکا ورته کاروباري وایي دته خوند نه کوي کباړ کاروبار نه دته کاروبار زه تا ته وایم دا تا ته دا کباړي کاروبار نه ښکاري ته کباړي کې زه کاروباري کم کاروبار دی په کوم کاروبار کې کومه ګړۍ راختلې وه رولیکس چې ته په نوي کاټن کې پالپین روزي کباړ شیمین کباړ دی دا خبره ده بالکل کباړي په ویګو کې ګرځي او کاروباري په دا اوس الیکټریک بایک راغلی په دې کې ګرځي نو کم کار ښه شو نو کباړ په ډېر ښه شو کباړ په ډېر په ترتیب برابر هم دی او دلته وچېږي دا اوس بیا وچېږي دا دلته بیا خو دې ته هم پکې چالو کړي نو خو بل شی نسي وچولی دا که چېرته لمر ته وچ کې بیا لمر یې دا سریښ نه دی دې کې بیا کوم سمت بوڼ چې وایي که نه هغه شی بیا وباسي لمر بیا پن غواړي دا هم ځان ته پن غواړي دا ځان ته پن غواړي دغه هلکان لکه دا خو بوټان شو چپړ هم پکې چپړه کې ستا کیلونه کې ستا پرس ستا باچا چې را چپړو کې دغه ورښکاره کړه دا هلکان چې دا انځي دغه ورښکاره کړه خلکو ته چې دغه هلکان چې دا ټوټه دا د هر سړي کار هم نه دی چې دا انزل کوي دا د هر سړي کار هم نه دی خپل دا کاریګر دی دغه هلکان دي دا پاخته دي دا ځان له یو فیکټري تا کولاو دا ځان ته یو بل حساب دی دا بله دنیا ده به دې چې ورننوځې بیا ځان ته لکه ته مړي ژوندي کې مړي ژوندي کوو بیا دلته لامبې اصلي دم زه پر کوم دا کوم د مو پیرام چې ته ګرځې هغه خو نه دي دلته اصلي کار دلته دی زموږ صفایي کوو کوشش مې دا دی چې خلکو ته ښه مال ورکړو په ښه کوالټي سره صفا سوتره مال ورکړو والا شاهد خان کوشش خو زموږ دا دی نور په فضل د الله سره نور به ورته ګورو چې اوس څه کېږي واجبېدله نو دغه رقم کار دی بل هغه پرسو کیلوانه هم زموږ سره شته کیلوانې کاټن څو سلو په فضل د الله سره ته دا کیلوانې کاټن راکالټي که یو دانه
دی به وګوري چې دا کیلونی دي و دا کیلوانه زموږ سره راځي خو دا بیا به دا به د دې دپاره دا کاروبار شروع کړی دی چې دې باندې بیا دا واړه خوشحاله کوو دا چپاک کالټې دغه مال چې دی دا به دې باندې به موږ واړه هم خوشحاله کوو موږ کوشش وکړو چې واړه هم خوشحاله یو مخ خو دا خبره نه ده چې غټان به خوشحاله یا واړه به خفه دام د امریکي دام د امریکې دی دام د امریکې دی بالکل دې ته به واش ماشو سیستم دی چې دا خو مګر راته ډول ښکاري دا ډول راوړی دی دا به دا پیرانو ته ورکوو نو صحیح د مداریانو شی دی دغه شان چې دلته به دغه هم راځي د کور راځي ګیمې کې و دا شان چې دی دام د بار نه راځي دام د بار نه راځي دا داسې د بار نه دا سیستم پوره هر څه پکې نه دی دا ډېر ښه شیان دي نابلده شیان دا هغه نابلده شیان دي زموږ په رقم باندې نابلده دیږي چې سرو راوتې که نه خزانه مدار ولا راوځي د سپینو دا راوځي خو موږ خپله نه په پوهېږو د سپینو زرو دا کې هم د نه بل یو سي وړې په دې به زه پوهېږم نه کنې ورکوو خو نه دې لم یو انجینیر وساته که نه انجینر نشته اوس دا کله کله راوځي دا شی یو چمچ یې راوځي چمچ یې لا موږ ږدو سرو زرو د سپینو زرو د سپینو زرو خانه چې نه په من کبال شروع کړو بیا به کیسم نه دغه شان چې دا بوتلان هم راځي که نه دا ته را کالټي که داسې خیر دی چې که سره چیش کېږي داسې دغه شان چې دی دا هم راځي اوس نو دا یو حساب زه کوم که نه دا موږ په 1100 روپۍ کیلو ورکوو کم از دا کم په کیلو خرڅوئ دا په کیلو خرڅوو په 1100 روپۍ کیلو په 1100 روپۍ کیلو ورکوو په 2 کیلو کې 2 دانې خېږي تقریبا په 2 کیلو کې 2 دانې خېږي نو ښه شیان دي او دا یخې او تعداد به څومره کیلو بالي کم از کم مثال د خبرې دا 20 کیلو کاټن به یې اندازن روغ کاټن بالي یوه دانه و 2 دانې و 2 کیلو 15 کیلو دانه ورکوو په 1100 روپۍ په 1100 روپۍ کیلو دا خو د ماشومانو د اوبو څښلو هغه دي که نه د ماشومانو د اوبو پې کې اوبه نه ګرمېږي نه ګرمېږي که ګرمې ور واچوې خېږي نه که یخې ور واچوې ګرمېږي نه ها ډبل آپشن دی پکې ډبل آپشن پکې دی نور پکې څه دي نو خو نو بیا دغه دا پرس یې ور وښوی هلکه دا پرس راواخه دا یو کاټن پرس راواخه نه دی دغه دی دا هغه پرس و دغه شان هم راسره راځي که نه دا بیا زنانه پرس و دغه هم په کیلو حساب ورکوو دا په کیلو ته شیرخانه کور ته پرس مرس وړې که نه ولا وړم ښه شی خو دې ته وړې نو په ځوانۍ کې ما ډېر وړله دا شان ډېر شان ما وړله اوس یې نه وړم چې څه وسو څه پیسې مې سر نه خلاصېږي په ځان هم چې هلته دا واړه غټ شول زړه به یې درته والی که نه دا شی هم دی که وخت تیر سولو نور والله عالم که نه خو موږ عمر هم عادي اوس عادي 50 ته رسېږي ښه ماشاءالله 50 وي 50 ته نو رسېږم رسېدلې لا نه یم به شپېتو کې به دې شتو شي به شپېتو ته مې دغه د خیال دی چې باره به کار پرېږدو نو به دا خپل واړو ته به کار پرېږدو ته دا واړوه دا مال واړوه داسې دغه چې دا ټوله چې باراني خاص امریکایي مال دی دې کې هم داسې څه زنځیرونه خزانه مزانه راځي خو مالدار اصلي شی به دې کې راوځي اصلي شی به دې کې دا چینونه ورته کلاو کې به دې کې بس کله پیسې پرتې کله یو شی پروت کله بل ما خپل دې کې یو څه پیسې راوېسته 1,40,000 روپۍ شوې پاکستاني ادي سکړي ټول یې په جیب کې واچوي نور به څه پکې خوړلو او دا پیسې دونه اسانه ځي زه دې شان نه خرڅوم زما سره پراته دي دې شان ډېر پراته دي و دا موږ نه خرڅوو که نه بس زما سره خپله پراته ځینې خلک یې خرڅ کړي لکه پهلوان دی ژر وایم چې ژر یې کار خلاص وایم بیا دی نه ایکسپیر سي سره چې ایکسپیر کړي د الله باندې نه دا پیسې ما یو دا پیسې چې ما کمې راایستلې ولې هغه ویل ول دا د هغه ملک غټ نوټونه دي لکه اوس پاکستان کې واړه نوټونه راله غټ ختم بیا هغه ول کس ویل زه ځم هلته نو دا غټ نوټونه هلته چلیږي دلته نه چلیږي بیا مې 10 روپۍ دانه ارزانه ورکړي بیا دلته ما نه واخیستل چې څوک ځي هلته بیا هغه غټ نوټونه نو دا چې نور کښې دی نور ایکسپیر شوه نو دا په کار د ژر یې وباسي قیمتي شی پکې دا دی قیمتي شی دا دی قیمتي شیان به دې کې شیان راوځي شیان پکې شي کې کم شیان پکې روزي دغه د نور څه خطرناکه شیان نور هم کې وځي دغه مال چې دی دا به امریکن چې دی برینډ چپاله ده کومه تېر دا ښکاره که دا برینډ چپاله د ډېر یو اعلی مال دی که نه داسې یو 3-4 ته نور ورته ښکاره که خو دا برینډ دی دا په ریټ باندې ګران دی دا زیاتره مال چې دی دا یا پېښور ته ځي سوات ته ځي اسلام آباد پنډۍ او لاهور دا ټوله برینډ دی یا کروکس دی یا پوما ده یا ډیډاس دی یا نیک دی دا ډېر بهترینه مال دی دا چې تا وی قیمته ده تاسو ریټ کې ده باچا
دا په 1200 روپۍ جوړه ورکوو کباړ کې چپړه په بار په کباړ کې و دې کې کوالټي سي یاره په دې کې ډېر څیزونه ستا په دې کې ځینې داسې چپړې ستا چې هغه د شوګر دپاره و د بلډ پریشر دپاره و داسې نور مریضۍ دپاره په دې کې شان ستا چې و دا خو دا شی چې دی دا خاص د دې شان دپاره جوړ هم دی او دا د پوندو د درد دپاره او د خپو د زنګنو دپاره دا ډېر بهترین شی دی ناکي ګران نه دی دې قیمت کم از کم په دغه کې چې وګورې په ګوګل نه وي ما خیال د 30 د 35000 روپۍ 40 دا چپړه و دا 35000 و دا هغه رقم قیمت لري خو به هر حال دا خپل ته استعمال دی لکه جاپان دا تایلند ته واپس ځي جاپان ته دا مال ځي د دې ځای نه واپس جاپان ته ځي که نه جاپان ځان ته څه وایي که نه ته ولا میک اپ د دې ځای موږ ورلېږو واجب ده و د دې ځای موږ ورلېږو و جاپان ته قسم ته ورلېږو و چې ټینګ شي تاسو وایاست چې موږ داسې یو سرمایه‌دار یو دا چې دی دا امریکن مال دی دا ځینې خلک ګوره دا بوټونه نه دي زه به تاسو داسې در وښیم دا زموږ د خوا پښتانه چې کوم دی لکه پښتونخوا د کوټې پښتانه دي که نه دا بوټ نه خپو کوي ولې نه خپو کوي دوی بس وایي خپو ته یې واړوه یاره په خپو کوو یا چېرته به زو راځو پلاستیکي بوټو پلاستیکي بوټو څه داسې نارمل دا کلکې کلکې چپړې په خپو کړي په پزل ځانونه یې غر کړه د پوندو نه ځان خلاص و چې کله سپینګیري سي بیا دا ځایونه خوږېږي او دا خپې خوږېږي نو دا چې دی انګریزان چې دی زما په خیال سره نن سبا معاشره کې زموږ نوښیاران دي و هغه په خپو په دې شی په دې پیسې په دې باندې ورکوي ځکه ورکوي چې دا هلته دا بوټ په څو دی نه وی یاره کم از کم صفا دروغ چې نو وایم نه دي 8000 لک روپۍ کالدارې جوړېږي دا بوټ هلته جوړ پاکستان دومره پیسې جوړېږي خو دلته بیا موږ مطلب لنډه د بیا استعمال سي په 2600 روپۍ جوړه ورکوو په 3000 دانې پیسه د دانې پیسه ورکوو نو دې کې د دې خوبي تا ویله هغه خوبي خو ما تا ته وویله چې دا زه یې د نه کوم چې ګوړې باید کوم دا چې د خوبي په دې باندې چې ما درته وویل د پښو سه ونیسئ بیا د سره پورې دا ټول دماغ چې دی دا د بوټ سره د پښې سره تعلق لري نو پښه چې سمه وساتې مازغه به دې سم امریکایان خپل خوشاله ساتي ښه خوشاله وساته قسم د ټول جسم به دې خوشاله و ټول جسم دردونه به دې نه پښې به دې برابر عمر تقاضا سره بستا اوس زمونږ خپې هم ډېرې غټې دي واړه ماشومان یې دومره خپې و دا په دې چپړو کې ګرځي ځان یې تباه برباد او پښتانه چې دی هغه به بس یو کلک بوټ خوښوي وایي دا ډېر ښه شی دی کلک نه دی دا 90,000 بوټ ته په 300 روپۍ ورکړي تا به عمر څومره اړی یاره د کال ګارنټي خو موږ اخو د کال و نور کې 15 کاله په پښا کې 10 کاله په پښا کې مرګ نه لري راځه مخکې نور سامان دې شته که نه نور سامان خو ډېر دی په فضل د الله سره مالو شان و دا خو ډېر پراته دي دغه چپړې دا بیا مردانه چپړې دا فوټبال شوز خو دې نه ښکاره کوي دا هم دا ځوانان ته ښکاره کوي دا فوټبال شوز دی دا داسې ښکاره دا ټول د فوټبال د هلکان چې خپو کوي دا هغه مال دا د فوټبال مال دا فوټبال والا دی و د دې قیمت په کم از کم چې اوس په دغه کې وګورې په ګوګل په دې کې وګورې په 2 لک په 3 لک روپۍ دې قیمت دا بوټونه و دلته بیا موږ ورکوو په 2500 په 3000 په 2000 روپۍ مطلب مال پرې لږ فرق راځي که نه خو ځینې خلک وایي ته یې ولې ګران وکړي موږ ګران ولاکو په 2-3 لک روپۍ چې غریب سړی بوټه په ارامۍ غواپې ولې د ټیم 10 کیلو پی کوي یو ورور نو 2-3 لک نور کوو موږ په 2500 دی په 2500 کې پریشان دی دغه عجز صاحب دی اوس ما ورته ویله مال دا مال چې دی دا په 800 روپۍ دی دا مخامخ که نه په 800 روپۍ دی دا ما ته ګزاره یاره څه کوې وایي نه خرڅېږي کلي کې وطن کې کمزوري د خلک خرید نه کوي شیرخان یو شاګرد دی ورسره ولېږه چې خرڅېږي که نه خرڅېږي والله باید داسې ور خرڅ کړم چې دوی خپله وایي خو دوی زده نه دی کاروبار هم هنر غواړي کاروبار ډېر غټ هنر غواړي کباړ هم هنر غواړي کباړ خو بیا چې زه څه درته وایم په کباړ کې پیدا هم زیاته ده او کار یې هم ښه دی په لږو پیسو هم کېږي ډېر ښایسته کار دی اوس موږ څه شروع کړو دې شي کې خو موږ هېڅ هم نه شو والله دې کې تاسو هېڅ هم نشئ کولی هغه ستا د پرفیوم کار چې کوم تا شروع کړی دی پرفیوم کار هغه چې تا شروع کړی دی هغه زما خپله مولا خوښ دی زړه مې دی چې هغه شروع کړه کباړ ته رانه شم یاره مه راځه لږ ستړی دی دغه مال چې دی دا هایکینګ بیګ دی دا په غرونو کې دغ کېږي په غرونو و په دا پهاړو کې چې خلک روان دي که نه دا بیا هایکینګ بیګ دی لکه مثلا دا اوس وګوره دا اوس هایکینګ بیګ دی په دې باندې بیا دا د یو عجبه بیګ دی زیموډ جوړ کړی دی و
چې یو دا وګور دا شان یې ورکړي دي او دا مسلې دي او دا بیخي یو اعلی شی جوړ کړي دې ته مورټین بیګ وایي دا غرونو ته خلک خیږي راخیږي وه نو دا ډېر غر له ضروري سامان به پکې وړي ضروري سامان دی د شلودو د چیلې پکې راځي که نه چیلۍ وراچی چرڅو وراچی دا ډېر غټ بیګونه دي او دا بهترینه بیګونه دي او دا چې دی اوس دا په بار کې کم از کم د هر بیګ چې دی 40-50 هزار روپۍ قیمت لري خو دلته موږ د کیلو په حساب ورکوو دا د کیلو په حساب په 1300 په 1200 روپۍ کیلو ورکوو بهترین مال ډېر دی رحمان چې مونږ خو چې د کیمرې له بیګ اخیستی په 4.5 روپۍ نه تی خو خطا وتلي یاست تاوتلي تی خطا وتلي یاست په حقیقت کې چې تی شی ګورئ د لنډې ځای ته ورځئ خیر دی که څه ګران نه مې تاسو په هغه وخت کې دا سوچ کوئ چې لنډه ده دومره ګرانه ده دا څه کوي مګر هغه شي کې ډېر غټ کمال پروت دی خلکو ډېره خرچه په کړې چې کوم خلک دا شی استعمالوي چې دا بیا د چاینا مال دی دا چینا چین نیم پکې ساتلی چین چین مې هم کې ساتلی یو ملک هم نه خفه کې نه خفه کوم دا بیا د چین مال دی که نه خو د چین مال چې دا بیا بالکل نوی سټاک راغلی دی دا ورکوو مثلا په 350 روپۍ دا موږ جوړه ورکوو دا په 350 به دي کې لیډیز او مردانه دواړه مکس دي که نه خو ښه مال دی بد مال نه دی بالکل دا بیا استعمال نه دی دا لنډه نه ده که نه استعمال نه دی دا نوی دی دا راته ووایه سامان خو دې ټول ښکاره کو خلکو ته په فضل د الله هر یو شی دې ښکاره پاته به یې څه خو خیر دا راته ووایه اوس د موبایل نمبر هم ورکړه دا خلک به په ما پسې بیا رینګ کوي که په تا پسې به کوي دا خبره دی ولا چې په تا پسې وکړي خو تا به دا کباړ ته زه راړوم تا به زه کباړ ته څنګه اړوم جاپاني ګاډي به خرڅوي جاپاني ګاډي به خرڅوي په پیر د رحمت وینې هغه ګاډي خرڅوي هغه هم په کباړ کې دی خو هغه ځان ته بل لین دی که نه مال دغه د بیګونو کار کوي چې مال پکې راځي دا مال کې راځي چې د مینې دلته لګوي وایه نمبر دی وایه 0328 او بیا 36 76 553 بیا یې ووایه یو وارې به بیا ووایم 0328 36 76 553 په دې واتساپ شته په دې باندې واتساپ هم شته او داسې هم جواب ورکوو خیر کله کله موږ ته جوابونه زیات راځي بیا خلک خفه وي چې ولې ټلیفون وچېده بابا په 7 بجې راغلی و ما ته ولته ولې نه راپاڅېدم ما زه د 12 بجو پورې ته د شپې دلته یم او ته په 7 بجې دلته درته ناست یم باره کراچۍ سهار د څه ټایم نه شروع کېږي د کراچۍ سهار د 10 بجو نه شروع کېږي سهار د 10 بجو د سهار لمونځونه بیا موږ سهار په 10 بجې کوو منو دا بنارس دی شیرخان په بنارس کې یو نوم لري د کباړ ډېر غټ کاروبار دی او د هغه کباړ هلته نه راولي دلته ولا لکه د یو کارخانې سیټ اپ جوړ کړی تاسو ته هغه ایټمې کوم چې په امریکا کې د بوټ قیمت 2 لک کوي شیرخان دله دلته په څو قیمت دی په 1500 په 2000 په 3000 په 800 په 500 هر رقم کوالټي عوام بالکل کلیر بوټ لکه د کیمرامین په خپل چې تا د کم بوټ ښکاري نو دا د امریکې د 2 لک روپو بوټ دی تی نشي پیژندلی چې دا استعمال شوي بالکل یې نشي پیژندلی دغه رقم بالکل که تاسو هم غواړئ چې یاره ښه معیاري شي ترلاسه کړو څنګه چې شیرخان وي چې موږ خو پښتانه پلاستیک بوټو پلاستیک چپړه پسې منډه و چې د خپې شی دی او شیرخان وي چې خپه به خوشحاله ساتي نو دماغ به دې خوشحالي چې خپه څومره پستی نو هغه بوټونه د لکاو بوټونه دلته تاله د 800 تر 300 روپو پورې درکې د شیرخان نمبر هم در سره شیر کو دا د شیرخان کاروبارو موږ هم غوښتل چې پښتنو ته په دې ښار کې هم څه پیدا ورکړو نو د شیرخان ټوله کارخانه مو در سره شیر کړه که کومو خلکو ته پکاري نو بالکل د شیرخان په دې نمبرو رابطه کولی شي تاسو امریکا د کراچۍ نه خپل کور ته وړی شي